نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو زنانا خپل زوم ته زکات ورکي، خپل زوم ته زکات ورکول شرعاً جایز دي او کنا؟ البحر الرائق کې علامہ ابن نجیم فرمای قید باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، ولذا قال في الفتاوى الظهيرية ويبدأ في الصدقات بالأقارب. قانون دا دی چې خپل اصول اور فروع ته زکات نشي ورکولې. ته چې د چانه پیدای مثلا ستا مور پلار بیا د غي مور پلار بیا د غي مور پلار، دا اصول دي، تی ته زکات نشي ورکولې. او فروع ته چې ستانه کم پیداوي ستا زوی لور بیا د غي بچي بیا د غي بچي، نو دې ته فروع وي، دې ته زکات نشي ورکولې. د دین علاوه چې کم رشتہ داران دي چې تا سره د ولادت رشتہ نشتا، تعلق نشتا، نو غي ته زکات ورکول جایز بلکې افضل دي. دې کې خو یو صله رحمی ده بل صدقه ده، نو دوه فائدې دي پکې، رشتہ داری مو سره قائمي او تعلق برقرار وي. نو په دې تناظر کې کو یو زنانه خپل زوم ته چې هغه مستحق زکات وي، فقیر وي، زکات ورکول بالکل جایز دي، بالکل افضل دي. د دې وجه نه فقها فرمای چې د زکات په ورځو کې بهترین صورت دا دی چې ابتدا د خپل رشتہ دارانو نوشي. دې کې فائدہ ده، یو رشتہ داری قائموي بل صدقه هم راشي، او چې د دې په نسبت باندې نور خلکو ته ورکه هلته رشتہ داری نه صرف صدقه راځي. السلام.